کتونکو په دغه سیلاب کې هر ادارې به څه نه څه کارکردګي ښودلې وي خو د 400 د هسپتال نه او د دې د انتظامي نه د خلکو زړه مات شوی دی زړه یې ولا په سیلاب کې مچو او داسې په عام هم چې کوم صورتحال دی ورور مې نوم دې څه دی زما لیاقت نوم دی چوتي پل اوسېدونکی ما بېګا 11 بجې پلار مې طبیعت خراب شو ما به ورته ایمرجنسي ته هلته هغې سره کټونه نه وو نو په ناسته یې ورته ډریپ چالو کړو په ناسته نه چلېده نو بیا هغه بلې کمرې ته هلته چې ورغلو په هغې کې په یو کټ کې 2 پراته وو نو موږ وایو که چېرې ایم ایس صاحب د دې غټې ایمرجنسي څه تنظام وکړو نو دا به د عوامو لپاره ډېره ښه وي ګاینې واډې ته ختم کړو چلډرن واډې ته ختم هغه هم درته وایم یو هفته مې زوی د رزړ هسپتال کې وو او هغه ته ایکو لیکلې وه او موږ یې دننه نه پرېښودو په ور چې کوم کس ولاړو دننه نه پرېښودو بیا چې موږ ورغلو مازدیګر وایي دا اوکې زما مور بوډۍ ښځه ده په دې شیزونو نه پیدا په لیکلو کې داسې ورته نه ویلي زباني بیا چې کله موږ هغه وکړو نو اوس ډاکټران پاسېدلي بیا پکې د اتوار ورځ راله که نه نو موږ له خړ ذلیله کړو او زموږ د پرایویټ علاج وس نه کېږي او سرکاري کې دغسې حالات دي نو موږ به چېرته ځو او زه دغه پی ټي آی والا ته وایم چې دا هسپتالونه دې وخت کې پرایویټ کوي د دې مشر خبره وره چې زموږ د پرایویټ وس نه کېږي دې نه پس به په 801 سري کېږي دا د دوی کارنامې دي بیا راته ووایي چې د دې ماشوم لکې سورې دی ایکو عمر له 500 په سرکاري هسپتال کې وکړه بیا ما ته چې کله جین شو وایي دا فورا الارج ته ورسوه ما راوس دلته مې ډاکټر جمیل صاحب ته وخوغه ورله په 850 روپۍ ایکو وکړه ویډیو مکمل ټیک دی هسې پته یاره تېره کړه یو جوړولو په هسپتال کې بس موږ دغه وایو چې یو خو علاج هم چې ورشي نو نمبر چې د راځي نو ته بیا دونه ذلیله کړی چې هغه پرایویټ ته بیا پرایویټ په تا ته د هغې نه ښه ښکاره شي ولې چې چټۍ رالي او بیا پرایویټ په دې خو ډېرې پیسې اخلي یا سرکار د غریب دپاره دی او دا اوس پرایویټ کوي نو خو دغه وایم که نه چې لکه دوی په پرایویټ کې علاجونه ښه کوي او دلته یې نه کوي دلته یې نه کوي هلته چې ولې لاړ شي ښه به ستا عزت هم کوي ښه قدر به دې هم کوي دلته ته زه ارذلین هم تپوس نه شي کولی چې یا په ګیټ هغه ولاړ هغه به هم د دومره ذلیله کړي خبرې اترې او نمبر چې راځي نو هم په 2-3 غنټې کې نمبر هم کتونکو په دې ما ډېرې چغې وویلې 400 په چوک کې مظاهرې وکړې چې ایم ایس هم راوستی دي او ډېر غټ افلاطون هم راوستی دي او رویه دونه ناقصه رویه ده او هېڅ قسمه کارکردګي نشته او دا د دې پی ټي آی والا په مخ باندې څپېړه ده خو دا ده چې هغوی هم هسپتال ته نه پرېږدي د هغوی هم پکې څه حیثیت نشته په دغې وجه سلطان خان چې کوم دی د اواز راپورته کړی او نن یې ورته پارټي پرېښودله چې زه پکې یو ایم ایس نشم بدلولی په داسې حکومت او داسې خلکو سره زه کوم څه ځای واټ خبره شوه نو لکه دلته ښه سهولت او دا دنیا خلک اوس په یو چنچۍ نه به دلته کوزېږي بیا به هلته بلې چنچۍ کې دی بیا به بلې چنچۍ ته خېږي نو چې هلته رسې نو بس هغه ځنګل ته به رسې د هغې نه مشینري مې وړه نو کتونکو د هغه سلطان خان وی چې یو ایم ایس او چې دې بدماشي کوي نو چېرته په خپل حجره کې کښېني هلته ځان ته متکه ولګوي نو ډېر زیات یې روان دي او هغه ورته په دې پارټي پرېښودله دا نور خلک د داسې غریبانانو قیاس ته واخلي او دې نه یې ځان خبر کړي.